خپل ژبه به په خپل کنټرول او قابو کې راولي، تا ته به د فتنې نه نجات میلو شي. نمبر 2 ولیسعک بیتک، او خپل کور ځان دپاره فراخ کا، ډېر وخت په خپل کور کې تېروه. یاد کوئ چې کله جنگ جمل او جنگ صفین دا د صحابو په منځ کې و، نو ډېر صحابه هغوی به په کورونو کې ناست وو، نه به علي سره ملګرتیا کوله او نه به معاویه صاحب سره ملګرتیا کوله، په کور کې به لاس نو او نجات ور میلاو نجات. نو عرض مې کو دا خبره یاد کړئ. دا دغه نو دا خوارج چې ورته وایي، دې خپلو کې مشوره وکړه چې دا فتنې دا سر څوک دی. هغې ویل د فتنې سر درې، یو عمر دی، یو علي دی که نه، او یو عمر بن عاص دی. دا دواړه درې واړه قتل کوي. د سهار مانځله دا دو تنان لا نړو او عمر فاروق لاړه او هغه د سهار په مانځه کې شهید کړی شو. اوس هم زه ملګرو ته وایم چې کوم ملګري ته خطره د باطل د طرف نه دی، د سهار جمع نه او د ماسخوتن نه بېله نه ځي. اوس هم یاد کړه په دې دوو ټیمو کې انسان ته خطرات وي. عرض مې کو ښه اورېږه نو خبرې خو مې دې پوره کړې یار. ختم شو. ښه نو دویم نجات دپاره هغه دا ده چې خپل وخت په ډېر په خپل کور کې تېری. ولیسعک بیتک، خپل کور ځان دپاره فراخ کا. بس دریم به دریم هغه دریم نورې خبرې به نه کوو. هغه دریم دا ده چې وابکې علی خطیئتک، په خپلو ګناهونو ډېر ژاړه. ملګرو ځان ته هم ویم او تاسو ته هم ویم، په ایمان یې وایئ تاسو په ګناه سره ژړلي دي؟ وایي که نه محمد اکبر صاحب تاسو ورته په ګناه ژړلي دي؟ دا خبره یاد کوئ، دا ژړا نه ده، دا الله ډېر متاثر کوي. یقینا په دې بني اسرائیلو کې یو سړی کفل و کفل د دنیا ګناهونه یې کول، یو شپه راپاڅېدو او ټوله شپه یې الله ته وژړل او یا الله ما ته معافي وکړې. سبا په کور یې لیکلي قد غفر الله للکفر. نو په ژړا باندې الله ډېر متاثر کېږي. یو واقع بله ویم نو بس دی. دا دغه نه ده څه وایي ورته داود علیه السلام. دا داود علیه السلام به چې څوک ولیدو وایي ته داود پېژنې؟ وایي او. وایي څنګه سړی؟ وایي ډېر ښه سړی دی. هر چا نه مې تپوس کړو. وایي فرشته الله د انسان په شکل کې راولېږله که نه. دا داود علیه السلام ورته وایي ته داود علیه السلام پېژنې؟ وایي او. وایي څنګه سړی دی؟ وایي ډېر ښه سړی دی خو ویل دا خو دې ولې وویل؟ ویل دا خو مې ځکه وویل چې د بیت المال نه وظیفه لي. واه زمونږ دا مولیان وایي په امامتۍ خطابت باندې تنخوا روانه روا خو ده، خو جایز خو نه ده. دا راته ووایي د بیت المال نه وظیفه اخیستل څنګه دي؟ جرم دی. ملګرو وایي که نه؟ او داود علیه السلام د شپې راپاڅېدو او الله ته وژړل وایي یا الله یو داسې ذریعه ده مقرره کړې چې زه د بیت المال نه وظیفه نه اخلم. واه یو مولا درته د شپې راپاڅېدلی دی چې یا رب العالمین
ما له داسې ځای راکړې چې زه د قوم نه تنخوا نه الم شته یو مولا په دې دور کې خو نشته و که دې دور نه بعد راځي نو یاد کړئ په دې پلوسۍ کې یو مولا و وفات شوی دی هغه به امامتی باندې څه نه اخېستل خوړ ته پر تلو خوړ کې به یې کاڼي چړول الله ورته ځه داوده علیه السلام ما تا ته دا اوسپنه نه ده دا مې درته موم کړه داود علیه السلام مسترې جوړولې او خرڅولې به یې په هغې به یې ګزراباد اوقات کو او د بیت المال نه وظیفه نه اخېسته د هندوستان کې 2 بادشاهان تیر شوي دي هغې به د بیت المال نه د حکومت نه تنخوا نه اخېسته یو قرآن لیکل او بل ټوپۍ جوړولو په دې به اکتفا وکړو واخر زمانه